أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. په تیره خطبه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عزو د انکسار واقعیت ما بیان کړي وو او نن به هم په دغه حواله څه واقعاتو د هغوی نصیحتونه وړاندې کوم. حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب بیانوي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د اخلاقی حسنه دا حال وو چې د قادیان کم خلک چې هر وخت د هغې خلاف د دشمنۍ کې به مشغوله وو او یو دقیقه به هم نه پرېښوده دې کار کې. هغې هم چې کله د هغې په آستانه راغله او ور به یې ډبولو نو ما دا لیدلي دي چې هغوی به بیا بله خوا تشریف راوړو او هغوی ته په کتو ډېر په لطف او په مهربانه به د هغوی د سلام جواب ورکولو، تپوس به ترې کول چې ښه یې او د ټول کور احوال به ترې تپوس کولو چې بیا به فرمیل چې څنګه راغلي او چې کله به هغوی ورته بیا خپل ضرورت وړاندې کړو نو تپوس به ترې کول چې څومره پکار دي او بیا به د هغوی د ضرورت نه زیات به ورله ورکړه او دا به ورله فرمایل که نور حاجت لري نو نور یوسي. بیا نو دشمنانو سره هم د هغوی سلوک ډېر ښه و او هغوی سره به همیشه په عاجزۍ هغوی سلوک کولو چې نه ورته کبر نه ښودلی. حضرت میرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې هغوی د منشي ظفر احمد صاحب نه دا روایت اورېدلی دی چې مولوي شیر علي صاحب هغوی ته ویلي وو چې یو ځل میرا بخش سودایي چې یو معذور انسان و په دماغي لحاظ لوی جومات نه حضرت مسیح اسلام را روان و نو هغې ته یې په نامه باندې اواز ورکړو ډېره په بدتمیزۍ. بهرحال عقل یې نه لرلو نو همداسې به بیا نامه اخیسته نو ورته یې چې او غلام محمد نو مسیح اسلام هغه وخت ودرېده او ورته یې وفرمیل چې جي هېڅ هغې بدون نه منل په دې خبره. نو هغه ورته وویل چې السلام خو کوه په پنجابۍ کې ورته وویل نو ځان هغه افسر ګڼلو په خپل خیال. نو حضرت مسیح اسلام ورته وفرمیل چې السلام علیکم. بیا هغې وویل چې معامله راته راکړه. په زمیندارانو کې معامله هلته ورکړې کېږي یعنې دا یو محصول وي د سرکار له طرفه. بهرحال مسیح اسلام چې دا خبره واورېده نو جیب نه یې رومال راوباسلو په هغې کې څه 4 انې یا 8 انې وې هغه ورله ورکړې نو هغه خوشحاله شو. بیا لاړو او د ستاینې شعرونه ویل شروع کړه د یعنې څه کم تن چې دماغي طور باندې معذور و د هغې خبرو باندې هم هغوی چېرته بد نه ومنلي او د هغې لپاره به هم ودرېده. ماسټر نذیر حسین صاحب بیانوي چې کله به هغوی خپل پلار سره قادیان ته به مسلم اسلام نه راتله او حضور ته به چې اطلاع ورکړی شوه چې حکیم مرحم عیسی راغلی دي نو ما همیشه دا لیدلی دي چې هغه څنګه به چې خبر کړی شو مسیح اسلام نه به فوراً بهر تشریف راوړو هغه به سره د خوراک لپاره به هغوی وړاندې کول او ځینې وخت به مخکې دا کېده چې په خپله به هغوی لاړه به روټۍ به یې وخوړه. وایي چې د مسیح اسلام سادګي داسې وه دومره په سادګۍ به مېلمنو سره میلاوېده چې ځینې وخت ما داسې حال کې حضور لیدلي چې د حضور په لاس کې به قلم و
او ځینې وخت به حضور د پیابله خپې به وو او اکثر په کمرې کې ناست وو دغه شان به بهر راغله دروازه به چې وټکېده او کله به حضور په جومات کې ناست وو او څوک مېلمه به راغلو نو حضور به پاسېد ورسره به لاس ملاولو او که مسلم اسلام بل چا سره څه خبره کوله او څوک به راغلو او حضور سره به چې کېناستو لاس به ملاولو نو حضور به فوراً د هغه طرف ته پام وکړو د هغه حال وغیره به یې تپوس کولو نو حضور انتهایی په عاجزۍ راتلونکیو ته به نصیحت راتلونکیو ته به هرکلی ویلی او حضرت مفتی محمد صادق صاحب وایي چې ما ته دا یاد دي چې یو ځل زه د لاهور نه قادیان ته راغلی وم غالبا چې د کال 1899 یا د 98 واقعه ده وی حضرت صاحب زه په مسجد مبارک کې کېنولم وړوکي جومات د هغه وخت او هغوی فرمایل چې ته کېنه زه روټۍ راوړم او هغوی دا وویل چې دننه لاړه او زما دا خیال چې د یو خادم په لاس به هغوی روټۍ راولېږي خو یو څو منټه بس چې کړکۍ کلاوه شو نو ما وکتل چې په خپل لاس هغوی لوی تال راوچت کړی دی چې پکې خوراک و ما لپاره هغوی ته راوړی و او زه چې ولیدم نو راته وفرمیل چې تاسو روټۍ خورئ زه اوبه راوړم وایي بهتره وایي زما د سترګو نه اوښکې راوتې چې زمونږ حضرت چې زمونږ مقتدا او پیشوا دي هغې زمونږ دومره خدمت کوي نو بیا مونږ ته د یو بل خدمت څومره کول پکار دی د مسیح اسلام د صادقۍ او د عاجزۍ یو روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې یو ښځه وه مای بولي د مای جیما په حواله هغه بیانوي چې یو ځل حضور تشریف راوړو نو ما غنم سره کړي وړي و کلي ته چېرته چې دوی تللي وو نو وی هغې چې ځان سره چې څوک وو هغې کې هغه وویشل او پخپله هم هغه لږ خوړلی و خوشحاله شوي وو او چې کله هم حضور سال نه واپس راتلو نو زموږ په کچه جومات کې به هغوی د اشراق لمونځ کولو او موږ به ورله ساګ او روټۍ وړاندې کولو نو هغوی به یې چې بد نه منل او نه به یې کراهت کولو بلکې ډېره په خوشحالۍ به هغه قبلوله یعنې مېلمستیا حضرت منشي ظفر احمد کپورتلوي یو واقعه بیانوي چې حضرت صاحب داسې به نه کېناسته چې دروازې د کلاوې وي هغوی ناست همیشه به هغوی دروازه بندول او کېناسته به وایي چې یو ځل حضرت صاحبزاده مې محمود احمد صاحب لږ ساعت پسته به راتله او دا به وایي چې ور کولاو کوي نو حضرت صاحب به ورته ور کولاو کوو یو ځل زه چې د خدمت کې حاضر شوم نو حضور ناستو لاندې او ما ته چې هغوی وکته نو هغوی پلنګ اوچت کو دننه یوړو ما ورته چې زر زه اوچت کړم نو هغې وفرمیل چې دروند دی زیات تاسو به اوچت نه کړی شئ او دا راته وفرمیل چې ته په پلنګ کښېنه پلنګ ځان سره اوچت کړی وړی و پخپله مېلمه یې په هغې باندې کښېنولو او ځان باره کې فرمیل چې ما ته هم دلته لاندې ارام دی نو زه به لاندې کښېنم ته په پلنګ کښېنه وایي مخکې خو ما انکار وکړو خو بیا هغوی چې وفرمیل چې بې تکلفه کښېنې نو بیا زه کښېناستم وایي بیا زه تږې وم نو ما د منګو طرف ته وکته نو هلته څه څښلو لوښی نه و نو هغوی ما ته وکتل ویې فرمیل چې تاسو تږي زه به اوبه راوړم او بیا هغوی زرنخانې ته لاړه ګلاسونه یې راوړه بیا فرمیل چې لږ کښېنئ بیا لاندې ورغلو بیا هلته نه 2 بوتلې د شربت هغوی راوړې چې د منیپور نه چا رالېږلې وې او هغوی وایي چې ډېر خوندور شربت دی وی فرمایي چې دغه بوتلې چې راغلې دي نو ډېرې ورځې په دې وشوې خو زموږ نیت دا و چې مخکې به چېرته په ملګري باندې څکوم بیا به یې پخپله څکم او نن راته رایادې شوې نو هغوی په ګلاس کې شربت جوړ کړو ما یې راکړو نو دا تحفه چې کومه راغلې وه دې باره کې حضور وایي چې دا مخکې چېرته دوست له ورکوم ملګري له او بیا به یې څکم نو ما بیا مخکې حضور ته وایي چې دې نه لږ وڅښئ نو په ګلاس کې هغوی شربت چې جوړ کړو ورله یې ورکړو نو هغوی حضرت مسیح اسلام ته وایي چې مخکې ترې تاسو ګوټ واخلي بیا به زه څښم نو هغوی ترې بیا یو ګوټ واخیستو ما له یې راکړو بیا به هغه وڅښلو ما د شربت چې تعریف وکړو نو هغوی وفرمیل چې یو بوتل تاسو د ځان سره یوسئ او یو به هر ملګرو باندې وڅښئ بیا هغوی دواړه بوتلونه
یعنې دواړه بوتلونه به حضرت مسیح اسلام هغه یو ګوټ څښلی وي او بیا د هغې د حکم مطابق ما بوتلې واخیستې ولاړم. همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې عایشه صاحبه بنت احمد جان صاحب بیانوي چې په کال 1906 کې چې کله زما مور مړه شوې وه نو د خلیفة المسیح اول چې کومه اهلیه وه حضرت احمدجي هغې وایي زه کور ته بوتلم ځان سره ناشته وغیره راباندې وکړه بیا 4-5 ورځو پس حضرت ام المؤمنین زه خپل کور ته راوستم او دي دا ویلي دي چې دا ځای چې کوم دا چېرته چې باورچی خانه وه هلته احمدجان خپل د په کور کې سر وینځلو او یوه ښځه وه چې هغې په سر کې به یې اوبه اچولې. وی احمدجان د ماشومه چې د مور مړه شوې وه د هغې سر یې وینځلو دا یې ویلې حضرت ام المؤمنین زما په سر باندې به صابون منګلو ووینځلو بیا او ښځه چې کومه وه هغې به زیاتې اوبه اچولې. حضور علیه السلام هغه ځای کې ګرځېده راګرځېده هغوی چې کله ولیده نو د هغه ښځې نه یې لوټه واخیسته او زما په سر باندې اوبه اچول شروع کړې ورو ورو به هغوی اوبه اچولې او حضرت احمدجان ام المؤمنین به پکې ږمنځ واله نو حضور فرمایل چې دغه شان به سپږې هم روځي سر کې چې سپږې کېدی شي یا پیدا شوی وی نو کېدی شي مور یې بیماره وه او بیا مړه شوه نو څه احتیاط کوونکي نه نو بهرحال په دغه وجه چې بیا وایي سپږې جوړه شوې وې یا په هغه علاقو کې هسې راځي سپږې نو بهرحال هغوی فرمایل چې دغه شان چې سر وینځئ نو داسې ږمنځ هم پکې وایي نو آخر به هغه سپږې وځي. د کور په کار کې مدد کولو کې هغوی چېرته ان نه محسوسولو مفتي محمد صادق صاحب وایي چې یو ځل زه د اودس لپاره د اوبو په لټون کې لوټه په لاس کې د هغه دروازې نه دننه ورغلم چې په مسجد مبارک کې د حضرت صاحب دنني چې کوم کورونه دي هلته ځي چې هلته نه د حضرت صاحب چېرته خادم له لوټه ورکړم او اوبه ترېنه راوغواړم. په اتفاق حضرت صاحب تشریف راوړو او زه یې چې ولیدم او ولاړ نو راته وفرمیل چې تاسو ته اوبه پکار دي ما ورته عرض وکړه چې اوجي نو هغوی زما د لاس لوټه واخیسته او ویې فرمیل چې زه به درله راوړم او پخپله دننه نه هغوی بیا اوبه راله راوړې او ما له یې راکړې. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې د مراد خاتون صاحبه چې اهلیه وه د محترم ډاکټر خلیفه رشید الدین صاحب مرحوم غفور هغې بیانوي چې یو ځل حضرت ام المؤمنینو ټولو یو ځای امونه خوړلي وو د امونو موسم وو او چوپلو والا امونه وو په هغه زمانې کې زیات نو په صحن کې د پوستکو او د اړوکو یو 2-3 ډېرې جوړ شو ډېرې ښځې پکې ناستې وې او په هغې باندې ډېر مچان هم راتلل شروع شو نو هغوی په خبرو کې چې مصروفه شو د صفایي هغه وخت خیال رانغلو نو یا وه چې کومې ښځې هلته ناستې وې څه خادمانې موجودې وې نو دغه دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام راغله هغوی چې دا هر څه ولیدل نو پخپله هغوی په یو لوټه کې فینایل واچول او په ټول سان کې چې کوم د پوستکو ډیري وو په خپل لاس په هغې باندې واچول چې مچان وغیره هلته نه لاړ شي او ګند صفا شي بوی را نه شي. په ځای د دې چې چاته څه ویلې په خپل عمل یې هغوی ته وښودل چې د ګندګۍ صفایي زر تر زره کول پکار ده. هلته ورسره د هغوی عاجزي ښکاره شوه او د حفظان صحت طرف ته پام هم ښکاري په دې کې. یو ځل چې په کوم سفر کې د لاهور څخه معززینو چې پکې علامه اقبال او سر شهاب الدین وغیره هم شامل وو مسیح موعود علیه السلام د ملاقات لپاره راغله او د هغه ملاقات حل بیانوي بابا غلام محمد صاحب رضی الله تعالی عنه چې د شپې روټه نه پس ته چې کله سره کټونه تقسیم کړی شو نو ما مضبوط او لوی چې کوم کټ و هغه ما واخیستو او چودري شهاب الدین صاحب چې بیا وروسته سر شهاب الدین بلل کېده وایي زما بستره د هغسې نه راوچته کړه او زما په کټ یې قبضه وکړه. حضرت صاحب چې تشریف راوړو نو د هر چا نه یې تپوس کولو چې تاسو څه تکلیف خو نشته او هر تن وایي چې حضور ماته هېڅ تکلیف نشته خو چې کله هغوی زما ما له راورسېده نو زه پریشانه ولاړم ځکه چې زما په کټ باندې چودري شهاب الدین صاحب قبضه کړی وه نو ما ورته عرض وکړو چې حضور زما په کټ باندې چودري شهاب الدین زما کټ چودري شهاب الدین واخیستو او زه حیران یم چې چېرته ودرشم نو هغوی فرمایل چې ته ودرېږه زه تا له کټ وروړم نو حضرت صاحب دننه تشریف یوړ او ډېر وخت تېر شو
نو چې کټ رانغلو نو زه د حضور د کور د سین طرف ته چې ما وکتل نو ما ولیدل چې یو تن دی چې زر زر کټ غونی لګیا دی او حضور ورسره ناست دی او په لاس کې هغې لیمپ نیولی دی او له رڼا یې جوړه کړې ده نو چې د حضور دا حالت چې ما وکتل نو زه ماله ډېر شرم راغلو زه ورمخکې شوم او دروازه وی کولا او عرض مې ورته وکړو چې حضور دا ماله راکړئ دا لیمپ چې کوم دی خو حضور فرمایل چې بس یو پیروز باقي ده نو حضور چې دا اخلاق مولې نو په ما باندې دومره اثر وشو چې ما سره یو ښه راغلی او ما د حضور مخ ته کته برکتي مخ ته دا مې وی چې دا مخ د دروغجنو ډکېدی نشي د هغوی خادم مرزا اسماعیل بیگ مرحوم دا ګواهي ده چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام به د خپل د والد د ارشاد مطابق د بعثت نه مخکې د مقدمو لپاره بتله نو د سورلۍ لپاره به یو اسب ورسره و او زه به ورسره عموما حبرکاب وم خو چې کله دی به ګرځېده نو پیاده به روانو او زه به په اس باندې سور کړم چې کوم خادم و نو هغه په اس باندې سور کو په خپل به پیاده روان شو وایي چې ما ورته بار بار عرض کولی چې زه شرمېږم په دې باندې نو هغوی فرمایي چې زه چې پیاده روان یم نه شرمېږم نو چې ته سورې نه ولې شرمېږې او چې کله حضرت صاحب قادیان ته تللو مخکې به همیشه زه سور کوم چې کله به نیمه نه کم یا زیاته لاره به وشوه نو بیا به زه راکوز شم هغوی به سور شو او دغه شان به چې کله هغوی عدالت ته واپس کېده نو مخکې به زه سور کوم او بیا به پخپله سورېده او چې کله به هغوی سورېده نو هغه اس چې به کوم چال باندې ګرځېدو هغه شان به هغوی پرېښوده چې ګرځي دې لپاره چې زه ورسره ګرځم لږ ما ته څه تکلیف ونه شي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې مولوي شیر علي صاحب ما ته دا وایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله به مولوي محمد علي صاحب سره خبره کوله یا څه خبره به ترې تپوس کوله نو په ځای د دې چې هغې ځان راوښتی وي هغوی به پخپله د مولوي صاحب کوټې ته به ورغله وړه شانته کوټه وه نو چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې زه دا عرض وکړم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې مولوي محمد علي صاحب د هغوی په کور په برخه کې اوسېده او حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل د کور یوه برخه حضرت مولوي محمد علي صاحب له ورکړې وه یوه کمره وه او د هغوی د کار کولو لپاره دفتر هماغه شان هماغه کوټه کې به و چې د مسجد مبارک سره د مشرق طرف ته ده دا کمره هلته حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپله هغوی له لاړه او افسوس دا چې مولوي صاحب د حضور د عاجزۍ نه چې کوم سبق اخیستل پکار هغه وانه اخیستو اخر چې کوم لوی د دغې نه هغې ته ډېر نقصان ورسېدو د الحکم ایډیټر حضرت مسیح موعود علیه السلام د سادګۍ په حواله لیکي چې هغې به چې سیر ووته نو هېڅ تمیز به نه و چې څوک مخکې دی او څوک وروسته بلکې ځینې وخت به داسې و چې جلیل القدر اصحاب ته به دا خیال پیدا شو چې دوړه جوړېږي لګیا د حضرت مسیح اسلام شاته دي نو یې په ګرځو چې کومه خټه د کومه خاوره الوزي کومه دوړه الوزي په ګرځېدو کچه سړکونه وو خو حضرت مسیح موعود علیه السلام وایي چې همداسې خیال نه فرمایلو اکثره به داسې کېدو چې شاته نه خلک راتله او حضرت مسیح اسلام به تندک وخوړو یا څپلی د خپو نه ووته یعنې چخپه ورته چې ولګېده یا څه لښته ولګېده خو هغوی وایي چې موږ دا لیدلي ونه لوست اورېدلي وو ونه لیدلي وو چې سملال هغوی ښکاره کړې وي او څه خاص وضع هغوی خوښه کړې وي دا یې نه وی چې تاسو خیال ولې نه کوئ په جومات کې ډېر ځل داسې شوي چې هغوی به صحابه سره ناست وو څوک پردی سړی به راغلو هغه به ورمخکې شو مولوي عبدالکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سره به یې لومړی لاس میلاولو حضرت مسیح موعود علیه السلام هغوی به حضرت مسیح موعود ګڼل او بیا به دغه مشرانو به بیا خلکو ته وی چې مسیح اسلام دا دي نو خپل د آقا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عمل دوی خپل عمل جوړ کړی وو او همیشه هم هغه نمونه ښودلې وه د ډاکټر بشیر احمد صاحب یو روایت دی نواب محمد علي خان صاحب چې د مالیر کوټلۍ نواب و د هغوی اهلیه وفات شوې وه حضرت مسیح موعود علیه السلام جنازې سره قبرستان ته تللي وو لا قبر نه و تیار شوی نو زه هم جنازې سره وم او خلک په قبر کتو کې چې مشغوله شو نو زه هم هغه طرف ته زما پام او وخت پس ته زما دا کده چې حضرت صاحب هلته نشته دي
نو زه ناکله راشم اخوا دخوا مې وکتل په باغ کې یو طرف ته په یوازې ځمکه باندې ناست و ما زه ورغلم او یو ونې د لاندې سپین صدر مې وغوړولو او حضرت صاحب ته مې عرض وکړو چې دلته خو انور دی هلته د ونې د لاندې سوري د تشریف راوړئ نو هغوی فرمایل چې او دا ټیک ده او بیا هغوی د ونې په سوري کې هغه صدر باندې کېناسته او جفت ورسره زه کېناستم وایي څه وخت بس ته چې خلکو ولیدل چې حضرت صاحب د ونې د لاندې ناست دي نو هلته خلکو راتلل شروع کړو اوس به چې څوک هم کېناسته نو حضرت مسیح اسلام به ورته فرمایل چې راشي تاسو دلته کښېنئ او په خپله به لږ شاته شو یو څوک هم چې راتلل هغه یې ځان سره کېنول او لږ وخت تېر نه و چې خلکو بیا لیده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خاورو کې ناست دي او مریدان ټول په صدر باندې ناست دي راغلي چې کوم خلک وو هغوی ته خو د زیارت د ملاقات په ذوق په شوق کې دا نه ښکارېده چې هسې روان دي حضرت صاحب لاندې لاړ او موږ په صدر ناست یو خو وایي چې زه ما ته کتل چې زړه کې مې ورباندې خفه کېدم لګیا وم ورسره مې ایمان ترکیم کولی چې خدای پاک څه مرتبه ورکړې ده او په نفس کې څومره انکسار او فروتني ده په کوم ورځو کې چې عبدالله اتم سره په امرتسر کې مباحثه روانه وه نو د هغه ورځ یو واقع بیانې مشتفر احمد صاحب وایي چې غالبا د کریم بخش چې د یو رئیس بنګله وه موږ هلته ایثار نو کرنیل الطاف علي خان صاحب موږ سره شو هغوی ما ته وایي چې زه حضرت صاحب سره په تنهایي کې ملاوېدل غواړم کرنیل صاحب پټ پتلون اغوستی و او ګیره برې ترې نه وو خریلی وو نو ما ورته وویل چې تاسو دننه ورشئ موږ به بهر نه څوک دننه راتلو ته نه پرېږدو نو کرنیل صاحب چې دننه لاړو نو د نیمې ګنټې پس ته هلته هغوی حضرت صاحب سره په تخلیې کې کرنیل صاحب چې کله بهر راغلو نو سترګې اوښکې وې ما ته یې تپوس وکړو چې تاسو څه خبرې وکړې چې دا څه حل دی نو هغې وویل چې زه چې کله دننه ورغلم نو حضرت صاحب په خپل خیال کې په توشک پروت و حالانکه هغې باندې صرف د هغوی ګوډه او باقي ټول د بدن برخه په ځمکه وه ما ورته چې حضور تاسو په ځمکه ناست یئ نو هغې وفرمیل چې غالبا وایي زه وایي لاندې ناسته نه خوښوم نو حضور خپله صافه یعنې خپل څادر په بوریه باندې په توشک باندې وغوړولو د چې کوم د پټکي برخه وه هغه پټکي کولاو کړو دا مې چې کپړې ته موږ بهر وی چې په ځمکه مې وغوړوله او چې چېرته چې تاسو اوس راشئ تاسو دلته کښېنئ کرنل صاحب ته وویل او شاید چې تاسو په دغه توشک باندې ناسته نه خوښوئ نو زه به دلته د لپاره کپړه وغوړوم په دې کښېنئ خپل د سر نه مې کپړه راکوزه کړه دا حالت چې کرنل صاحب وکتو نو وایي چې زما د سترګو نه اوښکې راوتې او ما عرض وکړو چې زه په ولایت کې بپټایز شوی یم عیسایت مې قبول کړی دی خو دومره بې ایمانه نه یم چې د حضور په صفه کښېنم حضور فرمایل چې په دې کې څه حرج نشته دی تاسو بې تکلفه کښېنئ او بهرحال چې ما د مسافر ما صافه چې کومه ده د حضور د پټکي څادر هغه مې په لاس لرې کول په کمبل کې په توشک کې ناستم خپل حال مې ورته اورول شروع کړ چې زه شراب ډېر څښم او نور ګناهونه هم کوم خدای رسول نه پېژنم خو ستاسو مخې ته دا وخت زه د عیسایت نه توبه کوم او مسلمانېږم دا هر څه کېدو باوجود زه چې زه عیسایي شوی وم خو بیا هم چې ما د هغوی دا حالت وکتو د هغوی خبرې مې چې واورېدې نو زه مسلمانېږم خو چې کوم عیبونه په ما کې دي د هغې پرېښودل راته ګران ښکاري نو حضور وفرمیل چې استغفار ډېر کوه او پنځه وخته لمونځ عادت جوړ کړه او دا نسخه ده نو دا نسخه ده که بدای پیدا شوی دی دین نه څوک لرې شوی دی انسان استغفار د ډېر کوي او په لمونځونو د زور کوي وایي چې تر څو زه حضور سره ناست وم زما بلکل بیخي بېل حل و ما جړل او په دغه حل کې ما اقرار وکړ چې زه به استغفار کوم او لمونځ هم ضرور کوم او اجازه ما واخیسته بهر راغلم هغه اثر تر اوسه پورې زما په زړه دی او دا کرنل صاحب په هماغه مباحثه کې شریک شوي وو او بیا د عیسایانو له طرفه په کېناسته خو حضور د هغوی په فطرت کې داسې نیک و اثر یې کړی و
چې هغوی اسلام قبول کو یو ځل بیا. مولوي عبدالکریم صاحب سلکوټي بیانوي چې په کال 1396 د غالبا دا واقعه ځکه چې 1900 کې هغوی دا بیان شایع کړی و چې 4 کاله مخکې خبره ده چې زه دغې مسلم اسلام کور ته لودیانې ته چې ستاسو د کور خلک یعنې د مول او لودیانې ته تللي وو د جون میاشت وه او دننه نوی کور جوړ شوی و. وایي زه غرمې له هلته وایي ملاست وم په کټ باندې نو حضرت صاحب ګرځېدو لګیا وم او یو ځل زه راپاڅېدم او هغوی په فرش باندې زما د کټ د لاندې ناست وو ملاست وایي زه په ادب ودرېدم ناقلاره شوم. هغوی ډېر په مینه رانه تپوس وکړو چې تاسو ولې راپاڅېدئ ما ورته عرض وکړو چې تاسو لاندې ملاست یې زه څنګه به راوده شم. هغوی وفرمیل چې ما خو ستاسو پیره ورکولی چې د هلکان شور کوي نو دوی به ما منع کول چې د هغوی ستاسو په خوب کې خلل را نشي. حضرت منشي امام صاحب د خپل د بیعت د وخت نظاره بیان کړی چې ما د کال 1894 کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې بیعت کړی و د ماښام لمونځ نه پسته چې زه د ماښام د لمونځ په وخت زموږ ورور منشي عبدالعزیز صاحب او بھائی جمال الدین صاحب سیکواني ما سره وو. لمونځ نه فارغېدو نه پسته منشي صاحب زما طرف ته اشاره وکړه حضرت مسیح اسلام ته عرض وکړو چې حضور د دې بیعت واخلي. حضور وفرمیل چې دننه راشي. چې زه کله بیت الفکر ته ورغلم نو یوازې نو حضور د یو کټ د خپو طرف ته ناست او زه د سر طرف ته د کېنولو ما ته ارشاد وفرمایلو مخکې خو زه لږ تذبذب کې وم خو بیا د حضور دوباره ارشاد باندې دلته زه کېناستم او حضور بیعت واخیستو. د حضور دا سلوک چې ما ولیدو نو زه حیرانه شوم چې چېرته هغه پیران چې برابر څوک کېناستی هم نشي او چېرته دا د خدای پاک مسیح چې صرف یو ناچیزه خادم د کټ سره دغه کینی او چې کومه ښه برخه ده په هغې باندې خپل خادم کینی او زموږ ورور منشي عبدالعزیز صاحب په کمرې کې دننه نه و داخل شوي خو بهرحال دا ننداره به اوس هم ګوري لګیا یې. زموږ د ورور منشي عبدالعزیز صاحب کمرې کې دننه نه و داخل شوي خو بهر نه هغوی دا ننداره هغې هم کته. حضرت منشي ظفر احمد صاحب فرمایي چې یو ځل منشي اروړه صاحب مرحوم وایي زه لودیانې د حضور په خدمت کې ورغلو عرض هم ورته وکړو چې کله کپورتلې ته هم تشریف راوړئ. په هغه ورځو کې کپورتله کې ریل نه و. حضور وعده وکړ لوز وکړو چې زه به ضرور راځم وایي نه پس بیا زر حضور د بغیر د اطلاع نه یو ورځ کپورتلې ته تشریف راوړه او د ټانګې نه چې کوز شو نو چې کوم کپورتلې سره جخت جومات دی فتح والي هلته هغوی تشریف راوړی و. فتح والي جومات و حافظ احمد علي صاحب هم ورسره و جومات نه د هغه ځای چې کوم مولا و هغه یې راولېږل غیر احمدي و چې منشي اروړی او منشي ظفر احمد خان ته زموږ د راتلو خبر وکړي. هغوی چې زه منشي اروړی په کچرو کې و په کوټ کې کار کولو په عدالت کې زود نویسانو نو مولا اطلاع راته وکړه چې مرزا صاحب جومات ته تشریف راوړی دی او زه یې رالېږلم چې تاسو خبر کړم. نو منشي اروړه خان صاحب ډېر په حیرانتیا او څه خفګان په لهجه کې په پنجابۍ کې وویل چې ګوره ته چې ښه ستا په جومات کې به مرزا صاحب ایسارېږي دا څنګه کېدی شي دروغ مه وایه. نو ما ورته وویل چې ورشه راشي په خپله وګوري. منشي صاحب وویل ظفر صاحب چې بیا زه هغوی پټکي وتړلو او ما سره روان شو جومات ته چې هغوی لاړه وکتل نو حضور په فرش باندې ملاست و. حافظ حامد علي صاحب د هغوی خپې چاپي کولې ورسره یو پیاله او چمچه پرته ده او دې نه معلومه شوه چې حضور پیس کړي دي یا څه روټۍ پکې خوشته کړې خوړلې وه. منشي اروړي صاحب عرض وکړو چې حضور چې دغه شان تشریف راوړو نو موږ به خبر کړي وو موږ به کرتارپور سټیشن باندې حاضر شوي. نو حضور جواب ورکړو چې اطلاع ورکولو ساجت و ما تاسو سره لوز کړی و هغه مې پوره کولو پوره مې کو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې زما خو دا حال دی چې که چاته څه تکلیف وشي زه په لمونځ کې مصروف یم او زما غوږو ته دغه خبره راورسي زه دا غواړم چې که لمونځ ماته هم کوم څه فایده په دې هغه ته رسي نو دا فایده ورله ورکړم او در څو چې ممکن نه ده نو دې نه د سره د همدردي وکړم او دا د اخلاق خلاف دی چې د یو
ملګری په مصیبت او په تکلیف کې د داغه مرسته ونه کړی شي او که ته یې سم هغه لپاره نشي کولی نو کم از کم دعا خو وکړه او خپل خو یو طرف ته زه خدایم چې غیر او هندوانو سره هم د الله اخلاقو نمونه ښایي او سره همدردي کوي بې فکري بې نیازي په مزاج کې بیخي نه ده پکار دا صرف نصیحت نه دی بلکې څونه چې هغوی واقعیت اورولې دي په هغې کې د هغې عمده طرز عمل ښکاري هغې مخکې لیکي حضرت مسیح موعود علیه السلام چې یو ځل زه بهر سیل نه روان وم او یو پټواري عبدالکریم ما سره و هغه لږ مخکې او زه شاته او په لاره کې څه بوډا وه څه د اویاو یا د پنځه اویاو بوډا ښځه هغه میلاوه شو هغه خط پټواري له ورکړو خو هغه ته غوسې وکړې لرې کړه مسیح اسلام وایي چې زما په زړه باندې یو ګزار وشو په دې او زه هلته ورغلم هغې ته جوخ شوم هماغه خط هغه ورته وویل چې دا خط ماله راکړه او بیا زه هلته ایثار شوم هغه مې ولوستو هغه مې پې ښه پویام کړه او په دغه پټواري ډېر شرمنده شو ځکه چې ایثار خو بیا هم شو د ثواب نه محرومه شو خو که په عاجزۍ هغه خط ویلی وی نو ښه به و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې اکثر عرض کوي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به چې چا سره ملاوېدو په مخ به یې مسکا وه او ورسره چې کوم ملاوېدونکي وو د هغه به ټول تکلیفونه به هم ختم شو د مسیح موعود علیه السلام مسکا به یې چې ولیده هر احمدي به دا محسوسول چې د هغې په مجلس کې د زړه ټول غمونه ختم شي د هغوی مسکي مخ باندې به چې نظر پرېوتو نو ټول په بدن کې به د خوشحالۍ او چپه جاري شوه د هغوی د عادت و چې د وړوکي نه وړوکي سړي خبره به ډېر په پام اورېدو ډېر په مینه به یې ورله جواب ورکولو او هر تن به خپل ځای باندې داسې پوهېدو لکه چې حضرت صاحب به څومره سره زیاته مینه کوي ځینې خلک د مجلس د رسول د مجلس د آداب نه ناواقفه وي او وی ډېر ساعته پورې لا تعلقه کیسې اوري خو بیا حضرت صاحب ډېر په خاموشي هغه ناست وي هغه اوري چې رم چاته دا نه دی ویلي چې بس اوس بس کا یو تن د حضرت صاحب په خدمت کې راغلو او هغه سر ټیټ کو د حضرت مسیح اسلام په خپل خودل غوښتو نو حضرت صاحب په لاس د هغه سر لري کو دا و چې دا طریقه جایز نه ده السلام علیکم ول پکار دی الله سم الاول پکار دی حضرت مفتی محمد صادق صاحب لیکي چې د کشمیر یو احمدي چې د ډېر اوږد قد وو او غریب او ډېر په اخلاص به خپل کلی نه قادیان ته راتلو پیاده او دغه نوم غالبا چې اخجو او یو ځل هغه قادیان ته راغلی وو او حضرت مسیح موعود علیه السلام یو سحر سیل روان وو د پچو کې کشمیری ولاړو چې کله هغه حضرت صاحب ولید نو د مینې نه مجبور شو په جړال دغه بخپو کې خپل سر کې خودو هغه ټیټ شو هغه اوچت کو دا یو فرمایش دا ناجایز ده انسان ته سجده نه د کول پکار یو تن تم سجده اچرم نه د کول پکار دغه بخپو نه دی ټیټېدل پکار عمدغه شان حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سالکوټي لیکي چې یو ځل یو تن چې د دنیا د فقیرانو د سجاده نشونو شوقین وو پاغي باندې فدا وو عاشق وو دغه د مجلسونو عادت دغه جوړ شوی وو نو چې هغه زموږ جمعه ته راغلو او خلک چې ولید چې په آزاده مسیح اسلام سره خبرې کوي نو ډېر حیران شو او ورته و چې تاسو په جمعه کې ادب نشته دی دا کم تن چې د پیرانو د مجلس نه پاسېدل راغلی وو نو حضرت مسیح موعود اسلام ته وی چې تاسو په جمعات کې ادب نشته دی هیڅ هم خلک همداسې ناز دي او بې خوفه او بې دړکې ناز دي او تاسو سره خبرې اترې کوي یعنې ستاسو احترام نه کوي لګیا دي نو په دې مسیح اسلام وفرمایل چې زما دا مسلک نه دی زه داسې تنخو او ویرونکي د جوړ شم او کېنم چې خلک د ما نه ویریږي لکه څنګه چې د یو وحشي د نندې نه ویریږي او زه د بت جوړېدو نه سخت نفرت کوم او زه د بت پرستۍ د رد لپاره راغلی یم دا نه چې زه په خپله بت شم او خلک د زما عبادت شروع کړي خدای ښه خبر دی چې ما خپل نفس له په نورو باندې لږ هم ترجیح نه دی ورکړی زما په نظر کې متکبر نه زیات بل بت پرست او خبیث څوک نشته دی کې برجن د یو خدای پرستش نه کوي بلکې صرف د ځان پرستش کوي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې منشي ظفر احمد کپورتلوي یو روایت دی چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام د دلۍ نه په وابسه امرتسر ته کوز شو حضرت ام المؤمنین ورسره وه حضور یې خپل یو زوی ته چې غالبا میاں بشیر احمد صاحب وو په غېږ کې واخیسته او یو درون بیګ هغه په بل طرف کې ونیو یعنې یو طرف ته هغوی ماشوم اوچت کو بل طرف ته هغه سامان اوچت کو او ما ته یې وفرمیل چې دا چې کوم پاندان دی دا د ځان سره راواخلئ
نو ما ورته عرض وکړه چې حضور دا بیگ ماله راکړئ. وی فرمایل چې نه. نو یو دوه ځل زما په وینا حضور دا فرمایلی و چې نو وی بهرحال ما پندان اوچت کوم روان شو. نو په دې کې دوه درې زلمی انګریزان چې په سټیشن هغوی ما ته وی چې حضور ته وایي چې لږ ودرېږي. نو ما ورته عرض وکړه چې حضور دې دا غواړي چې حضور دې لږ ودرېږي. نو حضور ودرېده. انګریزان ولته په سټیشن باندې. نو هغوی په هغه حال کې د حضور تصویر واخیستو او یو ماشوم هم هغوی چت کړی و. هغوی تصویر جوړ کړو او د دونه سادګۍ نه باوجود هغه خلک د حضرت مسیح موعود علیه السلام د شخصیت متاثر شو او ورته وایي چې موږ دا غواړو چې دغه زبر تصویر واخلو. حضرت ملک مولانا بخش صاحب بیاني چې یو ځل میاں جان محمد نومي یو تن زموږ کور مخې ته نصر کې اوسېدو. هغه ډېر خبرې کولې او مسیح موعود علیه السلام چې کوم کتاب و سرمه چشم عاریه د هغې عملاً حافظ و او باوجود دا چې انپړه و اریاو سره به هغوی ښه بحث کولو او د هغوی ته د مراق مرض شو، د ډپریشن او د جنوني حالت به د هغوی جوړېدو. څوک هم چې ورسره ملاوېدو نو دوی به خپل د مرض نه خبرولو او ډېر وخته پورې به ورته اورولو حل د خپلې بیمارۍ او خلک به تنګ هم شو د هغوی د خبرو نه. نو هغوی خلکو ته نه بیا ګوریزم کول شروع کړو. نو چا ورته و چې ته قادیان ته ورشه او حضرت مولوي حکیم نورالدین نه علاج وکړه. نو هغوی وویل چې هغوی لوی انسان دی، هغوی به زما دا کیسه کله اوري. نو دومره اوږده کیسه ده. نو هغه تن ورته وویل چې نه هغوی ډېر با اخلاقه انسان دی، هغوی به ضرور ستاسو خبرې اوري. نو هغوی بیا واپس قادیان ته راغله او په اتفاق داسې و چې کله هغوی د ټانګۍ نه کوزېده نو هغه وخت حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د خادمانو د سیل نه تشریف راوړو. ټانګۍ والا ورته وویل چې حضرت مرزا صاحب را روان دي. نو بیا هغوی د ټانګۍ نه چې راکوز شو څنګه نو ورمخکې شو او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره یې لاس میلاو کړو او خپلې د بیمارۍ حل او خپل د مناقې حالت یې ورته ویل شروع کړ. او په ناقلارۍ کې څنګه چې دوی بیانول اوږدې کیسې یې ورته ویل شروع کړې او داستان چې دومره اوږد شي نو ټول خلک تنګ شي. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام په ارام ولاړ د هغوی په لاس کې لاس ورکړی تر ډېر ساعت پورې د هر څه اورېده. او آخر میاں جان محمد صاحب په خپله وویل دا چې کوم مریض چې اوس زما خوله وچېږي لګیا ده وایي زه نور نشم خبرې کولی، همدومره خبرې ما کولی شي او تاسو اورئ لګي. نو په دې مسیح اسلام فرمایل چې ډېره ښه ده تاسو ورشئ مهمانخانې ته خوراک څښاک وکړئ او بیا مولوي صاحب یعنې حضرت حکیم مولوي نورالدین ته به خپل حالات واوروي، هغې نه به دارو واخلي. نو دا دوی چې کله تازه شو او د مولوي صاحب په خدمت کې حاضر شو نو حضرت حکیم نورالدین هماغه داستان یې ورته اوږد شروع کړو. نو حضرت مولوي صاحب ورته لپاره زر نسخه ولیکله او ورته یې دا ووایي چې وی خبر شو حکیم و چې خبر شو چې بیماري څه ده نسخه ورته ولیکله او هغوی دا ووایي چې ستاسو په کتو ستاسو مرض ماته معلومه شو، دا څه نوې خبره نه ده. نسخه خو ته واخیسته خو مولوي نورالدین صاحب ډېر با اخلاقه و خو د مسیح اسلام اخلاق سره د هغوی څه تعلق لري خو د هغوی ورباندې اثر دومره وشو چې کله هغوی تللي وو قادیان ته چې واپس راتله نو بیعت یې بیا وکړو. مخکې بیعت نه و کړی خو په دغه واقعې نه پس هغوی بیعت وکړو او دا واقع ما د ډاکټر عبدالله مرحوم اورولې وه او هغوی د هغې تصدیق هم کړی دی. همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرمایي چې ماسټر الله دتا یو لیکلي دي چې یو ځل په لاهور کې د تحریر په ذریعه هغوی بیان کړي چې یو تن په لاهور کې په احمدیه بلډینګز کې حضور ناست و چې شرقپور بیني نه یو ډېر بوډا تن و کمزوری مستقیم نومې د حضور په خدمت کې حاضر شو زیارت لپاره. د احباب ورستګیر چاپېر ناست و نو هغوی حضور ته ونه رسېدو په اوچت اواز کې هغوی دا وویل چې حضور څه خو د زیارت لپاره راغلی یم. نو حضور وفرمایل چې باباجي مخکې راتلو ته پرېږدئ. بوډا تن و هغه خو وایي زه سم پاڅېدی نه شم نو په دې حضور وفرمایل چې باباجي له تکلیف مه ورکوئ او بیا حضور په خپله وایي پاڅېده او هغوی سره کېناسته
همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب روایت بیانوي چې ډاکټر میر اسماعیل صاحب روایت دی چې کله حضرت مسیح موعود اسلام د یو څو خادمانو سره د باوا صاحب چولکه ټول راغلي ډیره باوا نانک ته ولته د یو ونې د لاندې هغوی کپړه وغوړول ولته کېناست څو کسانو سره مولوي محمد حسن صاحب هم ورسره و د کلي خلکو چې د حضور د راتلو خبر واورېدل نو هلته راغونډېدل شروع شو نو هغې کې یو څو کسان چې مخکې راغلي وو نو هغې مولوي محمد حسن صاحب چې مسیح موعود د ګرلو هغې سره د لاس ملاولو لپاره لاس به ورسره ملاولو کېناسته به خو دې څلور کسان چې د مسافرینو پسې دا محسوس شو چې هغې ته دوکه شوې ده نو مولوي محمد حسن صاحب هر داسې تن ته چې هغې سره وی لاس ملاولو نو هغه به بیا د حضور طرف ته متوجه کو چې دا مسیح موعود علیه السلام دی حضرت شیخ عبدالقادر صاحب لیکي چې د هغوی مشري زوی د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب به فرمایل چې والد صاحب د خپل عمر د یو مغل په تور نه تیر کړی رئیزاده و مغل و خو د ژوند د فقیر په تور تیر کړی دی د قادیان کنیه لال صراف دا بیان دی چې یو ځل په خپل حضرت مرزا صاحب په خپل بټالې ته تلل نو هغوی ماته وفرمایل چې که د یعنې ټانګه دې په کرایه ورکړی شي او حضرت صاحب چې کله په نهرو ورسېد نو ورته وریاد شو چې څه دې په کور کې پاتې شوی دی نو هغوی د ټانګې والا هملته پرېښود او په خپله واپس پیاده هغوی تشریف راوړو او چې کوم ټانګې والا و هغې باندې چې هغې ته به نورې بسم ملاوې شوې او هغه بټالې ته روان شو حضرت مرزا صاحب غالبا پیدل بیا بټالې ته تللي وو نو ما هغه ټانګې والا راوغوښت او ورته مې وویل چې بدبخته که میرزا نظام الدین وي نو ته که 3 ورځې به هملته ناست تا ته راپرېښودل او ته به ناست وې خو چونکې یو نیک او درویش طبیعت والا سړی دی دا نو دا دې پرېښود او ته لاړې بهرحال چې کله مرزا صاحب خبر شو دی نو هغوی ما ته وفرمیل چې زما له خاطره به دا څنګه کېناسته ده د مزدوري ملاوه شوه او دا لاړو ته ولې په دې باندې تا ظلم کړی دی حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي نصیحت کوي چې پکار دی چې هر تن د تهجد پاسېدو کوشش کوي او 15 وخته مونځ کې د قنوت هم وایي د هر قسم د خدای د خفه کولو والا کارونه خبرې دي هغې توبه وکړي او توبې مطلب دی چې هغه ټولې بدکارۍ او د خدای پاک د نارضامه دی چې کم سببونه دي هغه دې پرېږدي او یو رښتینی بدلون دې راولي او مخ په وړاندې دې قدم ایږدي او تقوا دې خپله کړي د اخلاق تهذیب دې کوي په دې کې په دې به خدای پاک رحم کېږي او انساني چې کوم عادتونه دي هغه ښایسته دي کې غصه دې نه کوي توازن انکسار د دې په ځای کې اخلاق د سم کې خپل د توان مطابق د صدقې ورکوي د مختلفو خبرو نصیحت هغوی جومات ته فرمایلی بیا فرمایي چې د تقوا لپاره دا شرط چې هغوی د خپل ژوند په غربت او مسکینۍ کې تیر کړي دا د تقوا یو خاغ دی په غربت او په مسکینۍ کې ژوند تیرول او د دې په ذریعه د موږ به د ناجایز غضب مقابله کو د ډیرو د لولو عارفانو د صدیقانو لپاره اخري او د ګران منزل د غضب نه بچ کېدل دي اوجب پندار د غضب نه پیدا کیږي همداسې په خپل غضب د اوجب د پندار نتیجه وي ځکه چې غضب به هغه وخت وي چې کله انسان خپل نفس له بل باندې ترجیح ورکوي زه دا نه غواړم چې زما د جماعت خلک یو بل ته لوی وړوکي د غني یو بل ته او یا د استخفاف په نظر یو بل ته ګوري خدای خبر دی چې څوک وړوکی دی او څوک لوی دی دا یو قسمه تحقیر دی چې حقارت لري او ویره لرم چې دا حقارت به د تخم په شان وده کوي او د انسان د هلاکت سبب به جوړ شي ځینې خلک داسې وي چې لوس خلکو سره چې ملاویږي نو ډېر په ادب سلوک کوي خو لوی هغه دی چې د مسکین خبره په مسکینۍ اوري د هغه دلجویي کوي د هغه د خبرې عزت کوي تنګیږي د تنګېدو څه خبره دی په خوله نه راولي چې تر بل ته تکلیف رسي خدای پاک فرمایي چې ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون چې بل په بدو نامو ما یادوي د ایمان پس د فسق داغ ډېر بد داغ دی او چې توبه ونه کړي نو هغه خلک دي چې ظالمان دي مطلب دا دی د دې په تفصیل کې حضرت مسیح موعود اسلام فرمایي چې د یو بل نامې داسې مخلي چې لکه د یو بل تنګي دا د فساق او د فجار کار دی کوم ته چې د بل پورې خندا کوي هغه به نه مري تر څو چې همدغه غشان مبتلا نه شي
خپل رونه حقیر مګنئ چې ټول د یو چینې نه وبس کوي نو څوک بیا خبر دی چې اچا په قسمت کې ذاتي وبسکل لیکلي دي مکرم او معظم څوک د دنیا په اصولونو نه جوړ نشي کېدی د خدای په نظر کې لوی هغه د چې متقی دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر چې د خدای پاک په نظر کې تاسو کې زیات عزتمند هم هغه دی چې د ټولو نه زیات متقی دي یقینا خدای پاک ډېر علم لرونکی او ډېر خبر ډېر پوه دی ډېر خبر لرونکی دی خدای پاک دې موږ ته په حقیقي طور د عاجزۍ او د انکسار پیدا کولو توفیق راکړي او د حضرت مسیح موعود اسلام بیت ته چې موږ راغلي یو نو حقیقي د اسلام تعلیم باندې عمل کوونکي دي موږ یو او د دې حق دې بیا موږ پوره کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر